الله چې په دې سلسله کې ټول استادانو ته ورکړي وړاندې استاد او معلم د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. روزانه د پاکستان نه د 4.10 لکو ژبو د قرآن کریم تلاوت الله گفت کوي، الله ډالۍ کوي او مدینه طیبه ته ورلیږي، گنبد خضرا ته ورلیږي. د پړنګغار د دغه کلی سره تعلق لرونکو تاسو ډیر خوش قسمت یې. ستاسو د کور په ډوډۍ باندې الله نن د قرآن کریم ښکلي ګلونه تیار کړل. په دې کې د دې کلي د هرې زنانه حصه ده او برخه ده، ځکه چې دا د هغوی هغه برکت دی، دا د هغوی هغه سود او پرزونه ده چې نن د هغې د برکته په مدرسه کې د قرآن پاک حافظان تیار شو. د ډیرو زمیدارو عملنامې به الله رب العالمین نن د دې بچو د قرآن کریم د تلاوتونو نه ډکې کړي وي، ځکه د هغوی په غله باندې نن د قرآن حافظان تیار شو، د هغې په نوړۍ باندې نن د قرآن کریم ناظر خوان تیار شو. دا یوه مدرسه د څومره خلقو د پاره د خیر ذریعه شوله. هر کور ته الله رب العالمین په زرهاو ختمونه د قرآن کریم نن ډالۍ کړل. د لویو د وړو په عملنامه کې الله رب العالمین د دې مدرسې خیرونه او د دې ثوابونه د الله رب العالمین نصیب کړل. زما محترم ورونو، د قرآن کریم د الفاظو تلاوت کول دا په خپل ځای عبادت دی. د قرآن کریم معنا زده کول دا په خپل ځای عبادت دی. د قرآن کریم په حکم عمل کول دا په خپل ځای عبادت دی. او د قرآن کریم احکام د الله په ځمکه نافذ کول دا په خپل ځای عبادت دی. د قرآن په دې امت باندې 4 قرضونه دي. یو قرض دا چې د قرآن کریم صحیح او ښکلي الفاظ دا امت دا زده کی. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي ورتل القرآن ترتیلا، زما محبوبه قرآن کریم کی جلتی مکوا، لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. الله ورته فرمایي زما محبوبه د قرآن په تلاوت کې تلوار مکوا، آرام سره کوا. رتل القرآن ترتیلا، په خوږ آواز باندې، په ښکلې لهجه باندې. زینوا القرآن باصواتکم، قرآن ښایسته کوي په خپلو ښکلو آوازونو باندې. رحمت للعالمین فرمایي اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتهم. د عربو د هغې په ادا باندې او د هغې په طرز باندې د قرآن کریم تلاوت کوئ. د قرآن کریم د الفاظو په تلاوت کې لوی خیر الله رب العالمین کې ښودلی دی. بعضې زمونږه د جدید زمانې دانشوران صاحبان، هغه دانشور خو پوهې ته پوهې والا کس ته ویلې کېږي، دانش ویلې کېږي پوهې ته. زمونږ او ستاسو په معاشره کې د ټولو نه ناپوهې سړي ته دانشور ویلې کېږي. دانشور هغه دی چې هغه په قرآن او سنت باندې پوهیږي او د هغې علم لري. نن سبا د مستشرقینو د طرف نه چې په عالم اسلام کې کم شکوک او شبهات پھیلاویږي، په هغې کې یو شبهه دا ده، خلکو ته وایي ای د دې قرآن د الفاظو راټکولو خو څه فایده نشته دی، دې ماشوم قرآن یاد کو نو څه چل شو. او بیا یې مثال ورکوي. مثال کې وایي په ډاکټر لته لاړ شي او ډاکټر تا ته ووایي چې ستا په سر درد دی، پیناډال ګولۍ در سره وخوره. تا ته یې لیکل وکړل په چیټ باندې او ته په لاره را روان یې کور ته راځي او په ژبه باندې بار بار وایي پیناډول او پیناډول او پیناډول. د دې ګولۍ په نوم اخیستلو او په ژبه تکرارولو سره ستا بیماري نه ښه کېږي. فرمای اصل سیز خو په قرآن معنا پوهېدل دي، اصل سیز خو د قرآن په حکم عمل کول دي.
د قرآن لفظ یادولو کې هیڅ فایده نشته دی. توتی ته دا خبره ور یاده کا، توتی ډوډۍ خوري او دې تا ته ووایي چې ډوډۍ خوري، نو چې تر څو پورې د په خپله خوراک نه دی کړی یا د دې په مطلب نه دی پوهه، نو د الفاظو په راټکولو سره خو څه فایده نشته دی. دا خلق در اصل د قرآن کریم د الفاظو افادیت، د قرآن کریم د تلاوت افادیت دا ختمول غواړي. د دغې خلقو د هغې منصوبه دا ده چې په امت کې حافظان کم شو او د سینو نه قرآن ووتلو، بیا به موږ ته د قرآن په الفاظو بدلولو کې اساني راشي. ځکه چې د قرآن کریم لفظي غلطي دا خو حافظ قرآن ته معلومیږي، عام سړي ته خو د دې احساس او اندازه نه کیږي. نو قرآن چې په آسمانیو کتابونو کې الله رب العالمین داسې ښکلی ښایسته محفوظ او مأمون ساتلی دی، د هغې ذریعه په دې دنیا کې او په دې عالم اسباب کې دا د قرآن حافظان دي، دا د قرآن قاریان دي. مشرق کې کم قرآن لوستلی کیږي، مغرب کې هم هغه قرآن دی. شمال کې کم قرآن لوستلی کیږي، جنوب کې هم هغه قرآن دی. نن د یهودیانو د هغوی انجیل محفوظ پاتې نه دی. نن د عیسایانو په یوه کتبخانه کې په یوه لایبررۍ کې دننه وګوره، انجیل یوحنا دا یې ځان له دی، انجیل لوقا دا یې ځان له دی، انجیل متا دا یې ځان له دی، انجیل برناباس دا یې ځان له دی. هر یو بایبل د بل بایبل نه مختلف دی، آیتونه یې جدا دي، عبارتونه یې جدا دي، مفهومونه یې جدا دي. عیسایت سره د دې نه چې په مخ د ځمکه باندې د ټولو نه لوی مذهب دی، یعنی منونکي یې 2.5 اربو ته رسیږي، د مسلمانانو نه سوا دي. نن هغوی د کنفیوژن او د تذبذب شکار دي. هغوی وایي که زمونږ دا کتاب آسماني کتاب یي، بیا یو شان ولې نه دی؟ دا یو انجیل د بل انجیل نه بدل ولې دی؟ دا ځکه دی چې هغې امتونو کې الله رب العالمین د آسماني کتابونو د حفاظت ذمہداري انسانانو ته حواله کړې وه، هولي سولي په دوی باندې یې پرېښې وه. نو الله فرمایي یکتبون الکتاب بایدیهم، د هغې عالمانو به د شپې په انجیل کې یو آیت به یې توران کو او په خپله مرضۍ به یې پې د پاسه بل لیکل وکړل، او ثم یقولون، او سار به بیا خپلو جاهلو عیسایانو ته وي هذا من عند الله، دا خو د الله د طرف نه راغلی آیت دی. الله رب العالمین په خپله فرمایي یحرفون الکلم عن مواضعه، د انجیل او د تورات د هغې آیتونه دا به یې د خپل ځای نه واړول، بل ځای ته به یې ورشفت کړل. هغوی په خپلو لاسو باندې په خپلو کتابونو کې رد و بدل کړی دی. د هغوی سره آسماني کتاب محفوظ پاتې نه دی. وحی الهی په خپل شکل کې، وحی الهی په اصل شکل کې دا نه د یهودیانو سره شته دی نه د عیسایانو سره شته دی. د دې وجې نه چې څومره جرایم دي نن چې په دنیا کې خورېږي، په شا باندې یا یهودي ولاړ دی یا یې په شا باندې عیسایي ولاړ دی. د ټولو نه زیاتې شرابخانې په مسیحي یورپ کې دي. نو ولې انجیل د شرابو د اجازت د هغې حکم ورکړی و؟ نه، هرگز نه. خو چې کله د هغې انجیل محفوظ پاتې نه شو، نو د انجیل احکام هم محفوظ پاتې نه شو. په ټوله دنیا کې د ټولو نه زیاته شراب نوشي نن هلته کېږي. په ټوله دنیا کې د سودخورۍ نظام دا هغه انجیل والو عیسایانو، دا هغه تورات والو یهودیانو په 198 ملکونو کې رایج کړی دی. سود چې په شریعت مصطفوي کې حرام دی، نو سود په شریعت عیسوي کې هم حرام و. سود دا په شریعت موسوي کې هم حرام و.
دا په تورات کې هم حرام وو، دا په انجیل کې هم حرام وو. د دې وجې نه هغوی د الله د احکامو بغاوت کړی دی. د هغوی کتابونه آسماني محفوظ نه دي پاتې شوي. زما محترم ورونو، نن د ټولو نه لویه بېحیایي، لویه فحاشي د هغوی په ملکونو کې ډرس فری زونز په نوم باندې داسې ساحل سمندر او داسې د دریاب په غاړو باندې ځایونه دي، هلته کپړه اغوستل ممنوع دي. د کپړې یو تار به دې په جسم باندې نه وي، نه د نارینه او نه د زنانه. زه تپوس کوم د عیسایانو نه، دا د عیسی علیه السلام تعلیمات وو. زه تپوس کوم د یهودیانو نه، دا د موسی علیه السلام تعلیمات وو. په ټوله دنیا کې د ټولو نه زیاته وینه دا چا توی کړې ده؟ دا عیسایانو توی کړې ده، دا یهودیانو توی کړې ده. پهلی جنگ عظیم دا د عیسایانو ترمنځ شوی دی، آغاز یې هغوی کړی وو. دوسری جنگ عظیم د هغوی د لاسه شوی دی. د دې نه مخکې برطانیې وینه توی کړه، روس ورپسې وینه توی کړه، امریکې ورپسې وینه توی کړه. زه تپوس کوم د هغوی نه، د انسان وینه تویول د عیسی علیه السلام تعلیمات وو. برطانویانو، تاسو چې راغلي وئ دې خاورې ته 1601 نه 1947 پورې 3 صدۍ زما د مهمندو قد آورو غازیانو مجاهدینو چې ستاسو خلاف دلته جهاد کو، نو ممندی خو په تا پسې برطانیې ته نو درغلی، ته د برطانیې نه دلته راغلی وي. ستا رارتاو کړی بم په تورنزو باباجي رحمت الله علیه باندې نن هم په غلنۍ کې او په دغه کې د هغه د په لکړو کې د هغه د مزار خواته پروت دی. ستا د خونخوارۍ ګواهي ورکوي. آیا دا خونخواري د عیسی علیه السلام تعلیمات وو؟ آیا دا خونخواري د موسی علیه السلام تعلیمات وو؟ عیسی علیه السلام په دین کې خو د انتقام، د بدلې اغستلو او د سزا ورکولو د سره تصور قدرې نه وو. د هغه دین ته خو د امن او د محبت دین ویلی کیږي. عیسایانو، تاسو ولې عیسی علیه السلام بدنام کو؟ تاسو ځان ته عیسایان وایئ. عیسی علیه السلام بې ځایه وینه نه چا توی کړې وه چې نن تاسو په ټوله دنیا کې وینې تویوئ. 1.5 کال کې تاسو د فلسطین صرف 32,000 د مسلمانانو د غیږو بچي قتل کړل. تاسو نه تپوس کومه، دا د عیسی علیه السلام تعلیمات وو. یهودیانو، اسرائیلي لښکرو، ستاسو نه تپوس کومه، دا د موسی علیه السلام دا د هغه د تورات احکامات دي چې تاسو د یو ماشوم په غیږه کې قتل وکئ، تاسو د هغه وینه توی کړئ. فخر کوم په دې باندې. الحمدلله د فلسطین مجاهدینو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تعلیمات عملی جامع او عملی نمونه دنیا ته پیش کړله. بله ورځ چې د اسرائیلو 4 اغوا شوې فوجي ښځې کله رها کېدلې، په لاره باندې د اسلام صفتونه کول. دا پرون د افغانستان کې زما د افغان مجاهدینو په لاس کې چې کوم جرمني قیدي راغلی وو، د هغوی د بهترین سلوک د لاسه هغه اسلام قبول کړلو. راشه، دا زما د اسلام تعلیمات دي. ستاسو په لاسو کې زما د غیږ ماشوم بچی محفوظ نه دی. زما په لاسو کې ستا قیدیان د اسلام نه دومره متاثر شي چې هغه اسلام قبول کړي او د اسلام تعلیمات قبول کړي. دا د عیسی علیه السلام تعلیمات وو. دا د موسی علیه السلام تعلیمات وو. زما د فلسطین مجاهدینو، ستاسو بی ګناه خلق نه دی وجلی، صرف ستاسو فوجیان یې وجلی دي، صرف ستاسو ټوپکواله او ټوپکمار یې وجلی دي، او ستاسو په بمبارو کې
د فلسطین مجاهدین نه دي شهیدان شوي، عام خلق تاسو په هسپتال بمباري کړې ده، تاسو په جماعتونو بمباري کړې دي، په خیمو کې بندو خلکو باندې تاسو بمباري کړې دي، تاسو په جنازو باندې بمباري کړې دي، ستاسو په قید کې یو ماشوم شهید شوی و او چې د هغه لاش مو کله غزې ته راولګېلو نو په هغه کې مو دننه 4 بمونه فټ کړي وو، او چې په جنازه خلک ودرېدل تاسو په ریموټ کنټرول باندې هغه بمونه وډزول او په جنازه کې شریک معصوم خلق تاسو شهیدان کړل، او د هغې بچي د غوښو ټوکړې تاسو په هوا کې والوزولې. دا ستاسو موسوي تعلیمات دي، دا ستاسو عیسوي تعلیمات دي. نه هرگز داسې نه ده. موسی علیه السلام د الله برگزیده پیغمبر و، عیسی علیه السلام د الله برگزیده پیغمبر و. داغه کتاب تاسو بدل کړي، داغه دین تاسو بدل کړي، داغه نظام تاسو بدل کړي، داغه حکمونه تاسو بدل کړي. زار شم او قربان شم د خپل قرآن پاک نه چې د دنیا په کوم ګوټ کې یې ګوري الحمدلله یو شان آیتونه، یو شان حرفونه، یو شان زور زیر او پیخ، یو شان ادا، یو شان لهجه. الله رب العالمین د قرآن الفاظ، د قرآن معانی، د قرآن اعرابات او د قرآن تلفظ او ادا دا الله رب العالمین محفوظ او مامون ساتلی دي. زما محترم ورونو، بعضی جدید دانشوران صاحبان وایي وی د الف لام میم ذالک الکتابو چې په ترجمه او معنی نه پوهیږي، تلاوت کول داسې دي لکه د پیناډول رټه لګول. وقه مقلب وقوف انسانا. پیناډول یو طبي اصطلاح د یو فارمولي نوم دی، د انسان ایجاد کړي الفاظ دي، او الف لام میم ذالک الکتاب د انسان ایجاد کړي الفاظ نه دي، دا د دې کائناتو د خالق او د مالک کلام دی. نو چرته د انسان د خولې نه راوتلې فارمولا او چرته د دې کائناتو د خالق او د مالک کلام دا دواړه څرنګه یو شان کېدلی شي؟ کو انسان د خالق سره یو شان کېدلی نشي، نو د انسان کلام د خالق د کلام سره هم نشي یو شان کېدلی. لوی فرق پکې الله رب العالمین پیدا کړی دی. د قرآن کریم د الفاظو تأثیر دا د قرآن نه ثابت دی. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. قرآن کریم کې الله فرمایي د قرآن الفاظ چې چا واورېدل په توجه باندې ایمان ورسره سیوا کیږي، د ایمان نور ورسره سیوا کیږي، د ایمان حسن ورسره سیوا کیږي، اعمال صالحه ورسره سیوا شو، ایمان دې په خپل باندې ښکلی شو او ښایسته شو، او ایمان دې تا ته فایده درکړله. تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم. د قرآن الفاظو کې الله تأثیر ورچولی دی، نو چې کله یې په معنا پوهیږي او ښکلی تلاوت واوري. الله قرآن کې فرمایي وی غونې پې زیګ شي، ویښته پې ودرېږي، جسم یې ورپېږي. دا د قرآن کریم د الفاظو تأثیر دی. د قرآن کریم په الفاظو کې الله ډیر اثر ورچولی دی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک یو ورځ د حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها سره د شپې په توره تیاره کې په یو کوڅه روان دی. د کور د دننه نه د تلاوت آواز راغی، خو آواز دومره ښایسته دی، څه خو قرآن ښکلی دی او چې څه ورسره آواز ښایسته شي، نو د ښکلي آواز د قرآن کریم تلاوت سبحان الله د هغې خو انسان ته ډېر زیات سکون میلاویږي. رحمت للعالمین ودرېدلو. حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها یې د ځان سره ودروله. هغه کور چې دا د کوم نه د تلاوت آواز راوځي دا د ابو موسی اشعری رضی الله عنه کور دی. ابو موسی اشعری رضی الله عنه لږ تلاوت وکړو او بیا غلی شو. رحمت للعالمین کور ته روان شو.
چې سحر شو ابو موسی اشعری رضی الله عنه توای یا عبد الله ابن قیس، اے عبد الله ابن قیس، اے ابو موسی اشعری، بیگا ستا د کور په مخه تیرېدما او ستا د قرآن کریم تلاوت را لډیر خوند راکو. مومن مسلمان باندې د قرآن کریم تلاوت تأثیر کوي، زړه ورسره په خوشحالیږي. که څوک دا وایي مونږ خو د قرآن تلاوت اورو خو خوند راته نه راکوي، زړه ته مو په سکون نه میلاویږي. د ده مثال داسې دی لکه یو سړی په سترګو نابینا وي، نو چې په سترګو نابینا دی او دا دنیا نه ویني، نو ګناه د دې دنیا نه ده، کمی د دې دنیا نه دی، کمی د ده د سترګو دی، د ده په سترګو پرده راغلی ده. یو سړی دی ناجوړه شو او وی یره د سیز په خوږه او تروا او ترخه باندې نه پوهېږم، زما د ذایقې حس دا ختم شوی دی. نو دا د مالګې کمی نه دی چې تریوالی پکې نشته، دا د خوږې کمی نه دی چې خوږوالی پکې نشته، کمی د ده د ژبې دی چې د ده نه د ذایقې حس ختم شوی دی. په دې کرونا کې به د ډاکټرانو وی سړی په خوشبو په بدبو باندې نه پوهېږي، نو ګناه به د مشکو د عنبرو نه وي، کمی به د خوشبو نه وي، کمی به د انسان د حس وي، دی به د کوویډ بیمار وي، د دې وجې نه به په ده باندې بوی نه محسوسیږي. همدقه رنګې زما محترم ورونو، د کوم سړي په زړه باندې چې د قرآن کریم تلاوت تأثیر نه کوي، د ده په زړه پردې راغلي دي. اوسپنه چې زنګ کله ونیسي مقناطیس یې ځان ته نه راکاږي، خو کمی د مقناطیس نه وي، د دغې اوسپنې د پاسه زنګ راغلی وي. نن د امت په زړونو د پاسه زنګ راغلی دی، نو د قرآن کریم د تلاوت تأثیر نه محسوسوي. کمی د قرآن په تلاوت کې نه دی، کمی په زړونو کې دی، زړونو نه تأثیر ختم شو. رحمت للعالمین په زړه باندې به قرآن کریم تلاوت تأثیر کو. رونو د رمضان شریف میاشت را روانه ده، ځوانانو تاسو ته وایم ستاسو سره په لاسو کې چې کوم د سمارټ فون موبایل دي، ښکلی تلاوت د قرآن حکیم پکې ځان سره ډاونلوډ کړئ. تاسو په دکان کې ناست یئ د قرآن تلاوت اورئ، تاسو ملازمت کوئ د قرآن کریم تلاوت کولی نشئ اورئ یې، اوریدلو کې هم ثواب دی، د قرآن کریم تلاوت اوریدلو کې هم ثواب دی. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، توجه سره یې اورئ، دریان سره یې اورئ، د زړه په ذوق باندې اورئ، د زړه په شوق باندې اورئ. د مؤمن مسلمان د زړه شوق او ذوق سره د قرآن کریم ښکلی او ښایسته تلاوت چې د حرمینو شریفینو امامت او د حرمینو شریفینو د امامانو تلاوت سړی دلته اوري، په ایمان ایمانی ووایه عبدالرحمن السدیس چې کله د قرآن تلاوت کوي خوند ورکوي سړي ته او خو نه ورکوي. الحمدلله زمونږ زړونو کې لا ذوق باقي دی ښه، او چې بیا هلته ورپسې ولاړ یې. زه اکثر د خلقو ته وایم، زه وایم که وس مو کېږي یوه عمره د رمضان شریف په اخري عشره کې وکئ، چې کله مخامخ بیت الله شریف کې د ماخستن تراویح شروع شي، بیت الله ته ګورئ او د قرآن کریم ښکلی تلاوت اورئ. قسم په رب العالمین کم سکون، کم لذت، کم لطف چې هلته تاسو محسوس کئ دا په الفاظو نه بیانیږي. د لطف او د لذت تعلق د زړه سره دی، د هغې تعلق دا د انسان په الفاظو سره نشي بیانېدلی. کو الله درله وس درکو خامخا لاړ شئ. د قرآن کریم تلاوت چې په حرم پاک کې کیږي، په تراویح کې کیږي، او د هغې څومره لذت دی، څومره تأثیر دی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ابو موسی اشعری رضی الله عنه ته فرمایی، وی ابا موسی یا لیتنی، ای کاش چې تا زه لیدلی وی البارحه بیګا
ما ستا د قرآن کریم تلاوت اوریدلو، زه او حضرت عائشه دواړه درته د کور د دروازې نه بهر ولاړو. ابو موسی اشعری رضی الله عنه حیران شو، وی دا الله حبیبه که ما ته پته وی ما به تر سحره د قرآن کریم تلاوت جاری ساتلی و. رحمت للعالمین ورته فرمایی لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود. وی ای ابو موسی ته چې تلاوت کې کنا تعالی الله دومره خیسته آواز درکړی دی لکه داود علیه السلام لچې الله کومه خوشالحانه خوش آوازه مری ورکړی وکنا. مزمار توری ته ویل کیږي. دلته نه مراد د داود علیه السلام خوش آوازه غاړه ده، خوش آوازه مری ده. هغه چې بکله د تلاوت کو الله رب العالمین قرآن کریم کې داغي یو جلک مونږ او تاسو ته خایي. خلق وی په سبحان الله کې اثر نشتا، د قرآن په تلاوت کې فائدہ نشتا. ولقد آتینا داود منا فضلا یا جبال اوی بی معه والطیر. ای غرونو داود علیه السلام چې کله سبحان الله او تسبیح وای تاسو ورسره هم زانګ او دوباره کوي ورسره. ای مرغانو تاسو ورسره هم زانګ او دوباره کوي د داود علیه السلام سره. د داود علیه السلام په تسبیح باندې با غرونو د ګټونه تسبیح راوتلو، د مرغانو نه به تسبیح راوتلو. قرآن کریم په دې باندې گواه دی. نو کو په تسبیح کې اثر نه وي بې ژبې ګټې به چېرته هغه دوباره کو سوال نه پیدا کیږي. بې عقله مرغۍ به چېرته هغه دوباره کو سوال نه پیدا کیږي. لوی تأثیر پکې الله کې ښودلی دی. قرآن کریم کې ډیر لوی تأثیر دی. او زه دغه دانشورانو وروڼو ته وایم چې ای دانشورانو صاحبانو تاسو خو مونږ ته بل طرف ته یو طرف ته وایئ چې د قرآن په الفاظو ویلو کې فایده نشته دی، خو بل طرف ته تاسو مونږ ته وایئ موسیقی روح کی غذا ہے. وی دا موسیقی چې کومه ده دا ټنګ ټکور نو دا د روح غذا ده. نو د ټنګ ټکور تأثیر منی د رباب د تار نه وتلی ټنګ پاغې کې د روح سکون منی. او د الرحمن علم القرآن په الفاظو کې د روح سکون نه منی. دا ستا دانش دی، ته دانشور یې، ته عقلمند یې، ته هوښیار یې، د دې زمانې د ټولو نه لوی جاهله انسان دا خو ته یې چې ته د دوپړې د په پړق کې او د رباب په ټنګ کې په هغې کې ته د روح دپاره سکون منې او د قرآن په تلاوت کې د روح دپاره سکون نه منې. د دې وعده خو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړې ده. مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله یتلون کتاب الله ویتدارسونه فیما بینهم الا نزلت بهم السکینه. د قرآن په تلاوت سره زړونو ته سکون ملاویږي. زه نه وایم، جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د ټینشن د بیمارانو دپاره چې کوم خلق د ذهني تناو د ذهني دباو شکار وي د هغوی دپاره د دواړو جهانو سردار مبارک وظیفه ښودلې رخه د قرآن تلاوت شروع کوي. ذهن ته به مو الله سکون نصیب کی، زړه ته به مو الله رب العالمین اطمینان نصیب کی. او یوازې د روح سکون نه دی قرآن، قرآن د جسم د بیمارو هم شفا ده. ډیر آیاتونه په قرآن کریم کې داسې شته دی الله پې د جسم بیماری ښه کوي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به اوده کېدو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دواړه صورتونه به تلاوت کړل، لاسو باندې به چف کړل او لاس به په خپل جسم باندې د پاسه راکاږلو. نو کو د قرآن په دې دوو صورتونو کې د جسم فایده نه وي او شفا نه وي، جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم به داسې کړی و؟ نه به یې وکړی. وننزل من القرآن ما هو شفاء، دا شفاء عامه ده، جسم د پاره هم او روح د پاره هم، د دواړو د پاره پکې الله شفا کې ښودلې ده. او دې دانشورانو ته زه وایم، دانشور نه دانش وړ
وړ گیا مطلب دا چې دانش ته نه لاړ شو والوتو. دا دانشور نه دی، دانشور دی. زه دې دانشورانو ته وایم چې تاسو وایي د قرآن په حفظ کې فایده نشته، د قرآن په تلاوت کې فایده نشته. نو اوس خو په دې جدید دور کې میډیکل ساینسز، طبي علومو یو اصطلاح متعارف کړی ده، د بعضی بیمارو علاج کوي په اوازونو باندې. ساوند تراپی ورته ویل کیږي، علاج بالتصویت ورته ویل کیږي. بی پی د چاهای وی، بلډ پریشر دا غي د ډاون کولو د لپاره مخصوص اوازونه ورلا ایجاد شوی دي، هغه ورته ولګي او ډاکټران په دې قایل دي چې د هغه الفاظو په اوریدلو سره بلډ پریشر برابرېږي. زه دې بنو طرف ته تللی وم، هلته مې دا مرغۍ ولیدلې، ځانه ورته وي غالبا دا دنګې دنګې مرغۍ وي. ما تپوس وکړو مفتي صاحب دا خو ډېرې قیمتي دي، په لکونو روپو باندې یو مرغۍ کېږي. ما په دې کې فایده څه ده؟ د هغې علاقې یو ستر مشر راته ووي دا یو قسم آواز کوي، هغې آواز سره د انسان بلډ پریشر راکمیږي د یوې مرغۍ په آواز باندې، یا د جدید طب د هغې په یو آواز اوریدلو باندې د انسان جسم ته فایده ملاویږي. دانشور صاحبو د قرآن کریم د الفاظو په اوریدلو باندې به د انسان جسم ته فایده نه ملاویږي. دا ستا دانش دی، دا ستا پوهه ده. کمقله بیوقوفه انسانه، ها د قرآن معنا زده کول په خپل ځای عبادت دی. هغې دپاره موږ مدرسې جوړې کړي دي. د قرآن په احکامو عمل کول په خپل ځای عبادت دی، او د قرآن نظام نافذ کول په خپل ځای عبادت دی. دا درې عبادتونو کې مونږ تکړه یو، او دا څلورم عبادت ته مو چورلټ شا کړې ده. اړو دا ګناه نه ګڼو. 7 کالو نه زمونږ او ستاسو په ملک کې قرآن حکیم د فرنګي د نظام په زنځیرونو کې بند دی. د قرآن ګیله خو لږه واورئ که نه. ما به په دې وطن څوک حاکم جوړی؟ یهودیان به راځي، هندوان به راځي، بت پرست به راځي، عیسایان به راځي؟ نه، مسلمانه دا ګیله قرآن ستا نه کوي. او چې دلته دې ورله ګیله خلاصه نه کړه، بیا به د قیامت په ورځ باندې د قرآن ګیلې ته د الله په حضور کې وګورې. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قرآنه زه خو در سره وعده کومه، الله چې کومه ځواني را کړې ده ستا د حاکمیت دپاره به یې صرف کومه. د سپینګیري مشران، د ښکلي ښایسته ځوانان، څوک زمیندار دي او څوک تاجران دي او موږ ډېر غریبانان یو، خو د هغې هر څه باوجود قرآن حکیمه وعده در سره کوو په دې وطن باندې د حاکمیت دپاره به موږ خپلې ځوانۍ او خپلې خولې په تا قربانوو انشاءالله العزیز. قرآنه مظلومه قرآنه په پاکستان کې زورورو د خپلو کتابونو د لاندې وساتلې. یو نه یو ورځ خو به د پاکستان په ټولو کتابونو باندې د پاسه کومه انشاءالله. یو ورځ به راځي قرآنه اسلام آباد باندې به د حاکم جوړومه انشاءالله العزیز. عزم مې دی او دا مې تهیه ده او دا مې د خپل رب سره وعده ده. الله د دې ممندو د پړانغار د دې کلي دا کاڼي او بوټي الله ګواه ساته. د قیامت په ورځ کو قرآن زمانه ګیله کوله، زه عهد کومه د دغه علماو سره په حمایت کې به زه د قرآن دا ګیله ورکوم او په دې وطن به حاکم جوړومه انشاءالله. لاس را سره پورته کوي چې د الله رب العالمین زمونږ او ستاسو دا عهد وویني. رب کریمه د خپل وس او د بساط مطابق به الله قرآن حکیم په دې ملک باندې حاکم جوړو انشاءالله العزیز. ورځې هم داسې را روانې دي، هر طرف ته د اسلام د حاکمیت او د غلبې اوازونه راپورته شو. موږ نه مغرب طرف ته